د پاکستان تحریک انصاف د بلوګرو لخوا په پیښور کې نه یوازې سرکاري او شخصي ودانو ته زیانونه رسولي دي بلکې ځینو د پی ټی آی بلوګرو پکې په غټې او وړې وسلې هوایي ډزې هم کولې د احتجاج په نوم دغه فساداتو او بلوو کې خوش او تنان مړه شوي دي خو ځینې پکې ښه لاروي خو مو کم چې دیاړی مزدورۍ له تللي وو د تحصیل تنګي بازو کلي شریف ګل وایي چې رور یې مزدور کار او واپس د مزدورۍ نه کلي ته راتللو چې د ګولۍ ښکار شو او څلور تنکي بچي ترې پاتې شول هغه وایي چې د ده د ګوند د احتجاج او بلوو سره هیڅ تړاو نه و خو چې کله دغه فسادونه پیل شو نو مارکیټونه بند شو او دوی واپسې کوله چې په رش کې ترې رور بېدرکه شو او بیا د هغه د مرګ اطلاع ورته وشوه خو اوس سوال دا دی چې دغه ځوان د وژنې ذمهوار څوک دی د هغه د ماشومانو بچو نه د سر سوری چا واغستو په دغه کې کو ګټه شوې وي نو هغه تحریک انصاف او عمران خان وشوه خو تاوان او بربادي خو هم د دغه ماشومانو په برخه تمامه شوه او د کومې پې قاتل چې نه وي معلوم نو د هغې قاتل ریاست دی او باید چې دغه تنان دې ونیول شي او دې کورنۍ سره دې انصاف وشي د کیمرامین یاسر خان سره علب خان شیرپو خیبر نیوز تنگی 400